چې په دې دسخطو کا چې منګه د دین وروسته کم اډر کاو کومه طریقه باندې انکوایری او تلاش کاو ناغه به یې پکې کاغه به منی دسخطو کی دا دسخط واپس لا شنالو په ورکی روپے ورکی نو بیا به تحقیق کوم کیږي په اخبارونو کې رااله بنیر کې چې معتمم روپے خوړل دي طالبان به شکایت وکړو معتمم روپے خوړل دي اختلاف را او بغاوت د دې روپو غوښتنه څه فائدہ طالب لساتل شي په خپل ډوډۍ یا د کلی د چمپو خلکو باندې چې هغه موږ ته تیاری نو لساته کنه شل ته دي ساجت ته چې شل ساتي بیا چې د کچا کوټي جوړول وستي رسی نو کچا جوړا کا کنه سیمټي ته دي ساجت ته چې زه سیمټي جوړم د بجلی لګول وستي نه رسی نو مومبتیان ورکړه دیوی ورکړه لاټین ورکړه کنه څه ضرورت چې بجلی لګای اب بجلی له پیسې ورکړي بیا وی جامعه قراردار ده جامعه قراردار نه ده پولیټه ته قراردار ده ټول پولیټي ستاره ټول پولیټي ستاره قراردار ته نو په بیا جون آرام دي په چاندو آرام دي خلوی دا جوړ ته برګی ده اندو مسلمان نه ګوري حرام خور حلال خور نه ګوري خو چې سره خواري وې که سربي وې خو چې وې واړوي گیدر چې واش دا واوا چې کوي خواري وې که سربي وې خو چې وې دی غول وې که غشان وې خو چې وې آرام دي جامعه څنګه دی ویار ځو لغواړي نار زیره به جوړ پیسې ټوي دا ټول دینی مزاج نه بل طرف رواني دي بل طرف دي نو دا طالبانو هيئتم بدل شي شکل صورتم بدل شي په زړه باندې چې کم نور پروتو ناریان خرواري طرف روان شي خرواري طرف نو اس مشترک دي دنیا او دین دواړه به په کې تراو منډل کوشش دا ولي چې دا مدرسه روانه شي منګل دي او د پاکستان کې تجربه شوه ده باولپور کې یونیورسيټي وا لوی عالمانو جوړ کړو لوی عالمان پکې وو شمس الصرحق صاحب افغانی رحمه الله تعالی وندې سړی دا شانتا د کوری شیخ الحدیث دا غټ عالمانو پکې ته دا نور لوی عالمانو پکې ته چې پاره کې حسن جان صاحب دې قسمه کسانو سبق ویلې هغه ته حکومت خپل نصاب دن نکړ یونیورسيټي کې وی یونیورسيټي کا لا شوس پکې ته پتلون دی کوټ دی انګريزي سر دی انګريزي تعلیم دی د دین پکې ته درسه حیثیت دی د دینی کتاب لکه په سکولونو کې چې اسلامیات حیثیت دی دا شی اجامه ختم یونیورسيټي کوله نو حکومت به الله دن نکي هغه کې بیا دین او علم پاتې کیږي علم ختمولو لپاره په سکولونو دن نکي دو په دې خبره کلک نشو سکولونو ته نکو تنخواه هم ورکو عالم به زمنګي اول ته کې به درس کوي تنخواه هم ورکو پتا څنګه ده خو هغه لازمي نصابي لکه نور نصابونو باندې تاسو کالجونو ته یونیورسيټیانو ته دن نکو نه دا یو کړه او نکو او بیا ته باندې روان دي نن یو باندې سبب بل باندې مرکزونه رواني جهاد ختمي مرکز رواني طالبان بربادي معلمان ته تم ولالت ورکي حکومت نه کی نو علم ختم شو نو کتاب د منځ چرته کتاب د منځ وخت ختم شو دلته ما بس ډایرکټر راغله د یوجن ټول د یوجن ډایرکټر دلته راغله ای مدرسې د رجستري کما وېساله په سند به پکار راځي نو مې زه سکول کې استاد ګورم او سبق نه یم سبق ورته چې به سکول کې استاد کی زه ته نه بیا به مزدوري دي کې کنه د لوګي نه دي مردار شي چې مزدوري نه کوي او تیار مومینه مری با کنه نو مړ دي شي د لوګي نه مړ لوګي خدي او چې په دې نه ورنده نه څه فائدہ ده نه رجستر کوم به حکومت د روپۍ درکې نو ما زما پکار نه دي روپۍ زه کوم روپوسا چې د روپو سره سره چې چل کوي دا به چل هغه حیران شي کنه دا چرته یې شاو شو دا بوده دي چې دې د روپو په چل نه پیږي روپۍ نه مې زماني پکار زه چې په سره روړې ساتل شم ته ډول نه ورکو چې په روړې ساتل شم دنګولي غار سره نشي او چې جوړی کنه سین غار د وبو سره جګړه ګوټ کوي نه شو خوړه مدرسې شته بلې ته دي
بلې ځلې لاړ شي کنه په طالب سمولي کټ نشته نشو سمراسته مدرسو ته لاړ شي کټونه دی واخل دې طریقه باندې اچې یو وخت ورکول شم نو د دوی وخت ذمہواری نه اخلم چې دوی نه بدل کوم د روړې کول شم د چای ذمہواری نه اخلم چې چای بوم درکو چې مدرسه ده انا ورا سره تعلیف حقیقي مدرسه ده مال چای راکا نه یې صدا هسته گزاره کول رقیدی کنه شو کولن دي چې مدرسې څخه مفهوم الله وی ذهنی پستی را دي کې ما ذهنی پستی را چې واخر کو د دین خدمت کې کنه تاسو ته جماعت بخکاری یا د دین د تبخکاری نو څه چل نه خدا تبخکاری ډیر مې په غف شپ کې خصپک کو کم ماستر کم مولا درغله تا ته چې زوګ مال روړې تنظیم وکړه دا نو کوي اپ زرګونو ماسترانو ته ورخم چې غټي ډیګري کړې دي او نوکری نشته مزدوری کول شغلاګانی کې ډاکی کوي زه ته زرګونو خم دا څه څه خدای ته علی با تاسو ته بسکاری او چې دا نه نو ته ما مسلمان نه ته مې ته پاک مترجم مې ته مسلمان نه دا ته چې مسلمانی کړه ته دې اجازه نه کوله الله د ټلیفون کو په استاد مدرسې زما خالد راغله مې ډاکې یا ما مدرسې درې څلور کا طالب د دې ټول ډیویژن کې چې پیسې ورکړي نه لري درکې مې زماني په کار په دا ځای باندې څلور مدرسې نوري لیکا پیسې غوړ کوي الله ماچیز د دین روانولو طریقې وايي مختلفې دي نو چې په زور د باندولو ونشول پکې نو عالم به کې دن نک چې په دې طریقه ودارو زهر به کې دن کوم راځي به ټیک ده دا تعلیم کوي نو دې خپل مدرس پیدا کړه حساب خپل مدرس پیدا کړه سرکاري اثر پرې دي حساب خپل ساينس خپل جغرافي خپل معلم پیدا کړه خو عالمانو کې شته چې هغه انګریزي خود ذکر کړی دا اور زیرنا ولو خای کن هغه له ماستر راځي جاسوس په مدرسه کې مقرر دي دا طریقې د دین له خوارې دو او د دین دروانې دو زمون مقصد ما وي په دې ټولو کې الله رضا دا الله رضا لپاره دا مهنتو نو اراده ضروري ده په هر عمل کې النیه دا الله رضا کول نیت وي انبعاث القلب الى ما يتمناه ويهواه زړه طرف ته مخګرځول اوس زمازه کې استاسو زړونه کې دي به د یوې خبرنه یعنی دا الله رضا بل دې پکې یو خبره نه چې زه عالم شم زه تقریرونه کوم زه چالاکی کوم او زما بونو شو دا خبره دې په زړه کې نه کدا په زړه کې راغله نو الله رب العالمین وی انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه وانا منه بريء زه شریکانو حصدارانو ټولو کې بے پروا ځم څوک چې عمل کوي چې هغه کې ما سره بولم څوک شریکی اراده دې بولمي نو زه د عمل او د شرک دعا پردم زم دا دې بل ته پاتې خپل حساب کې نه اخلم الله دې نکي چې زما اساس ارادو کې بل څه کیږي خاطر راشي نو دا کراو بټول غبل طرف ته حساب شي او حدیث کی راضی درې تنه چې لوی عملونه کړی دي لوی عالم په کار علم کړی بیانات ته تعلیمی کړل په خپل یقین باندې ډېر لوی کار کړل مدرسه او جماعت دای آباد کړی دي قیامت کې دې تاسو کې الله تاسو کړی دي مالا وای ما خو اوري د کول الله کراو رضا سره ډېر وخت په پاغه لګیدل د ذکرونو پس مې بیا خلکو ته خود الله جماعت او مدرسه جامعي او داو دا مستعد لپاره کړی الله وی کذبتا دروغ وای دا تعدیل کړو چې ستاسو نوم شي انوم دیو شو فامر به فصحب الى النار امر وکړي فرشتي به ونسي او جهنم ته به کشي اول من تصعر به النار حدیث کی راضی اول چې په ور یو لم بشي ورغولې وشي نو عالم دی چې علم د دین په تقاضا د اصلاح د ځان او د مخلوق په اراده د الله نو کړ نو دې به دوزخ ته ورغولې شي
جهنميان بوته یې سړیا ته څنګه رالی تا خو مونږ ته خونه کوله وی وتاسو ته خونه کوله خو په خپل به عمل نو نیت مې الله رضا نه یا په عمل نکاو ورزولې بشي دیم نمبر غازی دی مجاهد چې شهید شوی دی وی څه دي کړلی الله ستاسو لپاره شي شومې دروغ وای تطلیل غنیمت لپاره د نوم لپاره چې ما ته خلک کمانډر سی بوي زمانو شي هغه دنیا کې شوی دا وقت قیل لك نو دې به دوزخ ته کش کړی شي دریم نمبر دولتمن څه دي کړلی ای والله ګټلې مې ستا په دین مې لګول جماعتونه مې جوړول مدرسې مې جوړولې دا شانته د علماء او طلباء سره مې تعاون کو کتابونه مې اغستې دی ولا دا مې کړی او میرا به فصحب الى النار مشکات کې حدیث ته نورو کتابونو کې دیو دوزخ ته راکېشي دا ولي د پنیت کې اراده بل ټلوا خیر او سراو دا غي نتیجه دا چې عمل ټول کوټس بنی اسرائیل اراده اصل د خپل خاوري خپل اهل او عیال د آزادولو دشمن تی نیولو خاور تی نیولی وا اولاد بچی تی نیولیو نو پیغمبر ته وی موږ بادشاہ مقرر کا جهاد کو ناغوی جهاد نشه کوله هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا او باندې جنگي گئے اغوی وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا واموالنا ولبن جنگیو زمگا خاور غشی زمگا اولادون تختول لی اللہ نقاتل فی سبیل اللہ سر ٹال کرے دے وقد اخرجنا جملہ حال لے فائدت الخبر حالی محط الکلام قید زائدی سو مطلب شو مخصوص زمگا دخپل خاور و دخپل اہل و عیال ازادول لی اصوب کدا اللہ رضا مراشی ومالنا اللہ نقاتل جهاد صرف دا اللہ دا رضا دا پارا نو بلکہ دا خپل خاور گٹول دا پارا نتیجہ سوا چه دا کم چه دا پاراونو اللہ پیغا بند کرو مال دا غنیمت دا رسول علیہ السلام نمخ کی حیث یو بندتا دا غی اجازه نو دا غستو حیث یو بندتا دا غنیمت دا مال دا تاسو روانه دی دی امت لے روا کرو ولی نا روا غولا ذکر دا غو مقصد اغمال دا غنیمتو چی دا غنیمت مقصد اغمال اللہ پیغمبر بند کا عمل کی شرکت دا غیر روستو نیت و ارادہ دا اللہ دا رضا اللہ ستا دا رضا دا پاو تناسیو اللہ تزمون دا عمل سر تو مورسوا اللہ دا خپل نیت و ارادہ ستا دا رضا زمونگا دا ہمیشہ تر مرگ پور مرگری کا اللہ چیز دکو چی پہلے خپل عملوں کو اولتے مرسو اول خبرہ دا دین دا دکولو نیت صالح آخر دعوانا الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وليس البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ہر کتاب ځان له زده کولو څه طریقه او آداب لري ټول کتابونه زده کولو طریقه یو شانت نه کتاب د مصنف د علم او د عقل مندۍ دلیل دی جاحظ وی چاچی سئولی کن نو در دنیا کی دنیا تخپل عقل پیش کا عقل علم او پوها چه ده علم سونه ده عقل او
او دانش څومره دی نو دا دی هغه ته پیش کی خلقو ته په دې معنا عالمان وی من صنف فقد استهدف چا چې سئولی کل نو د ځان خلقو ته هدف کو اوس بګوري چې د علمي مقام څومره دی دا بګوري د عقل او پوهې مقام څومره دی یعنی فهمایش څومره کول شي هو کول نو دا خو څرګنده ده چې د بندیانو کتابونو کې داسې فرق شته نو دا الله کتاب رب العالمین کتاب داغی علوم او داغی حکم او داغی طریقه دا پوه او دا دانش دا که انسانانو دا عقل او دا پوهنا اوچتا نئی نو کامل انداز بان یقینا دا اوچتا نئی ذکرم چه اللہ کتابونو دا عقل دا خلقو دا پوها کولو پر را لگل دی نو چې د خلکو د پوهه کولو نه اوچتي دا هغو دانش پې نه راځي نو بیا یې مکلف کړي څنګه دي کل الله نفسا الا وسعها الله رب العالمین کتاب دی د هغې د زده کړې دپاره څه طریقه ده چې هغه طریقې فکر کیي ذهن کیي نو زده کړه سړي ته اسانه شي په توفیق د الله باندې او کاغه فکر کی نہیں نو هغه ګران شي دا ایت چې کوم مولس لا خو په خاصه مسله کې راغله او حکم یې عام دی هر کار چې د کولو کومه طریقه ده نو پاره کې کیږي نو فائدہ کامل شي چې په طریقه ونشي یا نه فائدہ یا فائدہ یدو او یا ناقصنا تمامی د کراو مناسب نشي دیو جنا علمان لکی چې هر کار په طریقه کول غواړي کومه چې داغه طریقه دا وغای ورده چې په طریقه ونکي نو څه شی په لاس را نشي زماناس کی کتاب دے البرهان د بدر الدین زرکشی رحمه الله تعالی بدر الدین محمد بن عبدالله الزرکشی د دې اول جلد مخیو صلی ختم باندې لیکي واتوا البيوت من ابوابها باشر الامور من وجوهها التي يجب ان تباشر عليها ولا تعكسوا هر کار او کارونه کوي په طریقو هغه چې ضروري ده پاږي کې وکړل شي عکس مکوي خبره اړه وایم دبل طرف نه مرا شروع کوي یو سره ختم اول جلد زرکشی برهان یعنی دا تمثیل نه بلکې قانون دی د دین د ذکر لار د الله کتاب دی دا قائد الزکاول لار یعنی ور د الله کتاب دی دا اخلاق و رزدکول اللہ دا اللہ کتاب دے خدا اللہ کتاب اوامر و نواہی مجمل دی اقیم الصلاة مجمل لے آتوا الزکاة مجمل لے الصیام کتبہ علیکم الصیام مجمل لے سوچو سر تفسیر او تفصیل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لگے دلے نو دا عمل قابل نہیں لکہ دا کلمی طیبی سرچ محمد رسول اللہ نہیں لگے دلے نو لا الہ الا اللہ اللہ تا منظور ندا
قوم چې پس نه پوهیده نحن امة امیه لا نكتب ولا نحسب بید خلید خبرنا یعنی فصاحت و بلاغتنا یا شجاعت و سخا په دینی معاملاتو کې په یو دو باندې نو کوه ټول تورو تیرو کیو او خطا روانو گمراه وان کنتم من قبله لمن الضالین خطا روانو نو د دې ټول خبرو د اصلاح لپاره الله کتاب راولې کو قرآن نو دا هر څه د قرآن نه الله د کتاب نه زده کول غواړي نو لاریم دغه ده جهاد ته تلو ور دغه دی د دوزخ نه د بچ کېدو لارم دا ده اوله خبره پرون ما وکړه اصلاح د نیت صحیح نہیں صرف اور صرف رضا دا اللہ نو عمل اللہ تا منظور نہ دے مردود دے امام غزالی احیاء العلوم کی نور عالمان ہوئی نیت کی غیر سے شریک شو نو کاغذ نیت دا مکملات نو صحیح دا نیت صحیح دے کاغذ نیت دا مکملات نو یعنی مقابل شیر مضاد نیت برباد کی ترکتہ و شرکہ وانا منہ بریون رضا دا اللہ اور سر ریا مخلوق تا دوڑ برابر دی مردود دی عملی رضا دا اللہ دا اصل ارادہ داغی نرستو پہ شوق دریا راغے نیت دریا پیدا شو رستو مغلوب دے نکی شی چا اللہ معاف کی نیت د خودن خلقو تا غالب شو نو نیت وسو بربادی کا حدیث کی راضی رسول علیہ السلام نے تپوس سے اذن نیک عمل قوم بیا چې خلق تینا خبر شي صفت می کې زپاره خوشاله شم خوشاله گم پی نو ریا نو نبی علیہ السلام نه داستان دی عمل دنیا کیوں اللہ تعالی فائدہ در رسوله آخرت هغه په خپل زیاده خدای دنیا کې ته فائدہ در رسوله د صحابینیت خلق ته د خودونه دي صرف او صرف د الله رضا ده او چې څوک تینا خبر شي صفاتیو کې د نفس کې خوشالي راشي نو دا خو بریا کې نه راځي حبت خو د عمل نه راولي کنه نبی علیہ السلام نه نو دا خبره ده کنه چې نیت د رضا د الله دی غالب هغه دی مغلوب یا دریم نمبر په دغه راغی نو نیولې په نه دی نو هغه باندې سره الله نور دی دیمه طریقه د الله د کتاب زده کولو ادب د کتاب دی د هر چا د هر ځای او د هر څه ادب داغي مناسب پکار دی د خوراک روړی نګولې ادب سره چې د ضرورت مناسب وخوره چې د نه پاتې شي داغیم بے ادبی مکوا اکرم الخبز حدیث کی راضی در روڑی خوراک عزت ہوکای ادب ہوکای ادب کی داؤم دا چیز ردی تو اوشی خو نوالی خوراک ردی نکی نفس دے تو تیار ندے شوقی نشترے بیگار پورکای چیز روڑی وقت دے اس کا زمان زرکی او کنا خوزب خورم چاہے تری ضرور نکی نو میس کا بے ادبی دا او وہ تری شوق دا میادی نرشے نو میس کا بے ادبی دا چی دیو تضرو شو اخرى اس کا نو بیا ادب داری چی تزے خالی پچا
رسول الله صلی الله علیه وسلم بنده هیڅ یو لوخه بدتر د خېټه نه ډکې یعنی لوک خېټه لوخه د معدار خود نور دا ناکار لوخه د جته ډکای گزاره پیوکا دا ولی ډکای کی نو مرزونه پیدا کوي نظام د هضم خطا شي غلط شي جرندې تدانی ډیری کی هغه بیا دل ورځي دانا کما کی هغه مېده ورځي او چوته زیات کی نو هغه زاګ کی او دلی کی بل داوی پکېتا چې هغه ماشين د خپل فطری استعداد نه زیاتو چلیږي نو چې زیاتو چلیږي نو ماشين کې کمزورتیا راشي نقصان پکې راشي او د معدې مرض پیدا شو معده کې ګیس ته حرارت ته نو تا خراب وکړه چې یو ماشين 1 کیلو ازمول شي اته ته 2 کیلو غرضای ناغه په پاره کې پاتې کیږي نه دا خو کار دی چلیدل څومره په زور راځي نو په زور باندې چلی نو نقصان پیدا کی ناغه سره بیا نسخوږي پیدا شي درد جوړ شي نسخوږي ګیرخوږي چې ته شروع شي دستونه پیولېږي نو لوګو تواچا چې لګواچ ماشين به صحیح هضم به صحیح اخراج به صحیح کی نفس هغه به صحیح کی نه به سره دردي او نه به بل څه پریشانی نو د دې د ډکولو نه سوا د نقصان نه څه فائدہ نه کیږي نو ځکه وی ما ملأ ابن آدم وعان شرا من جوفي من بطني خېټه نه بدتر لو خنه ډکړه دا بی اکرامی له خوراک چې ته زیات اخري مړی پورې ځان راوړي عالمان ځکه وی اکل بعد الشبع حرام پس د خېټې مړېدون خوړل دا بیا ناروا دي ګناه کبیره ده که قاضي ته پته لګېدلی او د مردود شهادت به امید سره شهادت بیا نه منل کی بل د روړې اکرام دا هم دی چې خوري نو ګنده کوي ما چې په کوم لاس باندې نوړې راخلي ګوري له وړي دغه لاس باندې روړې نه نوړې ماته تا ته نوړې ماته کړه او پاتې نه وړي پاتې کړه نو بل څوک به نه خوري نفرت ورځي خلکو له کرکټین ورځي مرزونه تیم پیدا کی چې په کوم ځای د لاسونه یې خېدي ګوتې لګېدل یادن ګوري ناول شوي په دې به یو دم مچرا کینی مچان چې کینی نو په یو دم په دې باندې غول کوي جراثیم دا غنه مرزونه پیدا کی نو څه طریقه ده په ډوړې ده په خلاص باندې ټوک مات کا ځل الله سکهونه سو کو پرنه را چپلاس اندونه دیو مسلمان دی ای چپلاس کېونه نو د دینه بیا الله نوړې ماتون ګولي کیږي اخورای نو دا روړې بخلاصه کې نو بل ټوک مات کې څو ټوکونه خوري خو غپات روړې به پاتې شي نوړې دا او روړې نه به پاکه پاتې شي هغه یو خو پرېدا چې په دغه طریقې لګیم درې څلور روړې سره نوري ولړي نه ولي کی تاسو ته وایم تاسو څه خیال دی په پرېشتو ته وي نه دا تاسو ته دا غټول ولوري د خوراک نوځي بیا نو بل وخت د خوراک نوځي بل وخت ډوړې نه ځای کی ساره او ماسپخین او صباح او زمون بزرګانو داسې خوړل دي چې ډوړې و دومره وچه شوی و چې هغه په خلکو کې منبایده کېده او بو کې به کېخوا چې پاستا شو بیا به راوسته ا د پاستېدو د وخت پورې یو بو کې پراته لګیا به حدیث په لیکل خپل مسوده به پاکول تبییز به لکاو دا شکار کړل دا دا او برکت د علم رسیدل دا په تاودو وروړو او په پولاونو لري اصله په چایونو باندې ادریا سره وخت په خوراک باندې
نو اکرام یې دا دی چې دې طریقه باندې وکړه دا اکرام دی او بس کې نو دغه ناولی لاس باندې جام سره نسی کوزا جام ګلاس هغه ورشي اولړي سره چې ته ګورون سړي سره راشي دي نه چپلا دي نور په چا کې راوچت کړ ګلاس ته جام دې څه راوچت کړ خلاص کې کېره چا په سره معاونت وکړو اسکا ګلاس جام کوزا پاک سات پاتې شول ته کېره بل به اسکی نو چې څلورو ته په دې خاله سونو باندې ګلاسونو سناغه له بیا سپې خلوړي بیا ته سپې تینوم کړک کوي هغه تینوم نفرت کوي هر شی په خپل ځای پاک پاتې دی په له بروج وړمي دی په نګوري کې ځوړې کوي خپل پیانو سره راغلی وړي هغه سره ګوټ کې نه غزل لولړي اکرام ادا دی چې هر شی پاک وساته او په دومره مقدار وکړه چې د خوراک تنور جوړ کیږي دومره اوسکه چې د خوراک کې وګوتې وګوت دو تنور جوړ کیږي چای دی او پیالې تنور جوړ کیږي خو بس کته نه ستا وجود کې صحت دراولي اکرام یې دادي ځنې خلک بازارونو کې عامو دعوتونو کې مالي دي ډوډۍ باندې ورسو ګوتی پاکي لاسونه په روړې پاکي روړې ته کیږي او ورزيدا نو پدینه پیدا خوشما خورا لاسونه پاکول په بیا د ویډه ګستاخی ده ولې دا کار کوم او بس یو قانون جوړ شي او رواج جوړ شي مولام په سیلاب کې والوزي سیلاب کې روړو خو لاسونه په پاکه مې لاسونه دي ماتشه دا خو تا خوانه واستانه پاتې شي دا نو لاسونه په پاکه ودا شنو ذکر نه تاسو به څاروته ورته مې ته څاروته ورته نه ولي کوي نه ولي کوي سره او بدر روان په بولاس وین ځکه په وو ان لاس نه مخکې نه پاکای اکرام اداري دا یو خبره مې کړاله دا الله کتاب اکرام سره قدردانی سره عزت سره نه اکرام کې جندل واړي د ټولو نه اول اکرام د کتاب د کولی نه د قران د کولی کلمات صحیح کا د کلمات صحیح کولو نرستو معنی صحیح کا دا غیر نرستو پی عملو کا دا غیر نپس بل ترسوا تصحیح د حروفو د کلماتو دا ضروری ده د هرې جبې ټکی چې په هغه ادا ویل کېږي نو هغه جبه وي که په هغه ادا نه نو هغه جبه نه حسابېږي هغې ته غلط ویل کېږي د بلې ژبې خاوند ته پښتو ښایي د کتاب نه زده کړي نو موږ چې ویو را الف زا نو رازا زور په زا ورکو رازا پنجابي ته بل ته هغه به رازا رازا اقا ټکی دی ټکی هغه دی بدل شي ني ادا کې لږ فرق راغی ادا کې فرق سره معنا غلطه شي کلمه مو غلطه شي موږ یو خورا نو قبول څو کې ځکې نو هغه خورا نو بل څه شي کې نه جوړيږي دا ادا صحیح کول ضروری دي ذکر پیغمبر په فرایض منصبیو کې قران سوزه یتلو علیہم آیاتی یتلو تلاوت بداغا غلولی داغر تلاوت نسیو بل تلاوت غلط تے صحابی قرآن غالباً سورہ فرقان میں ابل صورت ناغا ادا دزنو کلماتو بلشان کولا عمر واورید ادردو تا غصو دمر ورا چه درنگ لپی پمانده کی املکی جیدت سوئی خوی ما برداشو کو منذ چې ختم کو فاخذت بتلابیبه ما د غریوان نو نسو رامخ کړ دا تاسو وای تاسو ودا پیغمبر جماعت خدا رسول الله سلام دې په درې دي ایمه بیا راځه سره رسول الله سلام ته دې سړي قران بل شان تلسته دي او ما ته دخولې دي وی ته وای چې وای نبی عليه الصلاه والسلام هم دا څه ته ویل کنه عمر ته وی ته وای نو چې هغه وی دا سمته ته ویل په کلماتو کې فرق ادا کې فرق
وی زما زړه کې درنګ له شک پیدا کېده رسول الله السلام ما ته وی عمره دا الله مالا پسو وو جبرا کړل په وو جو باندې دا عربو مشهور لغات وو ټول نو په ځانو ټکو کې فرق و لکه یو پښتو ده زمونږ ټکی د قوت والو د ټکو نه ځنی جدا دي زمونږ ادا د قنداریانو د ادا نه لږ جدا ده ټکی هغه ادا یې نږدې ونزي مونږ نه هغه ویا مونږ هغه وو یا وا خبر هغه یو فرق پکې نه راځي مونږ اسکا یا اوسکا هغه وچا او چې فکر وکړو لږ فرق دی اصل کلمات دغه څه فرقونه عربو په کلماتو کې چې کوم د سر نه جوړاو هر لګو لکه ځینې کلمات د قوات او د ډیرو والو مونږ یو کنځل یو کو هغه زیار یو کړی دا اوس پښتو نه ده یعنی اصل عربی کې د قصیدې ټکی د زور بدیونو جدا هغه په کې نه دي سم او چې دی عام نږدې طریقه دا ادا یا فرق په کلماتو کې معمولی دي دې طریقه باندې اسانی الله راوستي و وی دا څه وای عام جب کی ویلے کی مجراها نو دا عرب لغات کی مجرے ویلے کی قرآن مجرے ذکر کرے الف مقصورہ د شرطونو سره چې کله راشي نه مالا پکې کوي وي یعنی د الف نه یې ته لوکټه کوول غواړي والضحى والليل اذا سجى ما ودعك تر اخره پورې الف مقصورہ نو دا زور سره اولاد ویل کیږي هم د قریشو جبه کې او د زونو عربو عام په جبه کې دا الف یې تک ګول شي والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى دا عام د ویلو لغت نه دي د زونو دي نو ته پاغه وای نه راوخونه یې استاجبه کې آسان دي سیوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم خپل ادا کې دا شکړی دا سړی راغی بوډا تاسو د مسلې کو استفتاء خدا وجب کې د لام په دې میم ویلې کېږي متبادل نو تاسو کو امینم برم صيام فم سفر عام چې موږ امین البر الصيام فی السفر نو لام درې ورځې عربي وی امینم برم صيام فم سفر رسول علیہ الصلوۃ والسلام جواب کی لیس امینم برم صيام فم سفر داغه په جواب غلط جواب ورک ناروانی دا هم تلاوت ته قرآن ادا په اختلاف په ادا کې دي نو عمر سے ابتدا اشکال راغی چې دې به یو کلمه یو ادا وي یو شان ټکی وي او دې ول شان ته وي من وایو اهدنا الصراط والمستقيم صاد را طاو اوس قراءت السبعو کی د سین په ځای ویل شوی دا سین ویل شوی دی اهدنا الصراط والمستقيم اهدنا الصراط والمستقيم ذا سرا اوس که زما استاد مخکې ته ادا قراتو کوم وی چې خطا وي قران خطا کړي خدای غر کا خطا نه دی وغه عام لغت نه دی هغه مشهور لغت نه دی د پیغمبر په فرایض منصبی کې دای خدا چې تلاوت ممتکای یعنی تلاوت به هغه په تلاوت کې په سبعو مشهور قراتونو کې لغاتو کې یو لغت نموز بھی نه کیږي بل راو باسی غیر مشهور خبر واحد اخبار شاذہ نو تفسیر کی بپکار راضی واغه ته قرات د قران نه ویل کی نو تلاوت د قران په تلاوت د اقرا القرآن بلحون العرب قرآن د عربو په طریقه وایي لحن طریقه د ادا چاغه سره आवाजم تلشي
داغو په طریقه باندې وای आवाजوم داغو ځنی قران وای نو وای په قران ته په نه پیږي چې دا دی قران وای ادا او आवाज داسې شوی په نه پیږي کوستانیان چې قران وای به د علماء نعام ته تو واکې کې ګټي کې پوښ ته ویلا چې کوستانی غزل وای आवाज بل شانته دی आवाज سره او دا هم داسې ده دا سنور قومونه چې سموال وقال ربكم ادعوني قال ربكم ادعوني ابا قالوي دا شانتا عین پدې پنجابیان انکیان او امزو الف وي عین نشي اياك نعبد اياك نعبد دا غي صحیح نشي ویلي ها نشي ویلي دا خو غلطی ده دا صحیح کول فرض دي خدا خبره ده په تمامو جبو کې د عربی نه پس جامع جبه پښتو ده هر پکې پکې ته هر جبشته او بالکل صحیح دي اوس چې د مور نه خطا ځکه خو الله خبره ده حضور پښتو جبه کې د هر جبې ټکیشته زنو جبو کې خاص ټکی نشته ادي کېشته نو پښتون سره کچره قران زکای بالکل صحیح زکول شي خو چې زکای نه الله په خپل یاد سره غزل نه الله خبره ده تلاوت د قران یعنی صحیح کول صحیح لوستل دا ضروری دي یو د تجوید یو د صحیح لوستل د عربو کې په تجوید صفات د کلماتو د حروفو لازم او غیر لازم ذکول او په طریقه ویل دا د دومره حد پوری ضروری دي که صفات لازمه د حرفونو ادا سره ادا نشنو حرف د سره ادا دي مثال په تور باندې قاف دي د قاف سره لازم صفت دی قلقله چې په کوم ځای باندې ته گزار کوي چې به دی نو جواب به واپس کوي نرم به دی او بیا به واپس کوي اق لفظ تو اق یا حق نو کته حق وای غلی شي پته لري چې قاف ولا شو کته شي قاف دې کا کاف دې قبل څه شي نو دې سره به جواب واپس کوي حق دا اوس تو قچراغه نو دې سره حرف ادا با شونډي پکلا کې اب پتنری چې اب وای ک اپ وای او شونډي بیا زر بیا تک اب اوس پتنری چې دا د دی ویل په نه دی ویل دا سره لازم صفت ته کدا سره نه کې نه سره ادا کیږي بیا وجود نشته دی دا شانت نور صفات دي دا خو لازم دي کلمې دا به سره وای ٹھیک ده په دې نوم ستاسو یې کني چې قلقله دي ته وي دې کې بده سره تاویږي خپل ور تاویږي دا پیچونی مانو قواعد دي صحیح کړی دا نو صحیح دي صفات لازمه سره کلمه ویل خو ضروری دي کنه کلمه نه صحیح کی د دین علاوه نور تجوید आवाज کا تقول او برکور زیرو بم پیر کول نری کول وګدول او لاندول دا محسنات دي واجب او ضروری ندی محسنات دی یعنی کلام پہ خولے کی خستکی پہ او خکی پہ او ضروری ندا والاخذ بالتجوید حتم لازم من لم يجود القرآن فهو آثم جزری وی الاخذ بالتجوید حتم لازم من لم يجود القرآن فهو آثم من لم يجود من میوی نون ساکن یا تنوین دی زیون لسی چاگی که با اخفا کی یعنی دا غٹکی بانی جبا نخوزی او دا جبی نزدیکولو سر دا مخرج تا یا زیکای بینا آواز با پوزی طرف تو باسی با پوز غیب یوزی اخفا اور دا اخفا فرض ندا
واجب نه ده ضروری نه ده می وای نو مینی وای نو صحیح کی خو که هغه شی دی مې پوهه کې تنه دا جوړ وکړه نو هم صحیح دی سفرونه او خلکو ته مې ورته جوړ کړ دومره وګور کې دا مې چې سره دې چې تکره کوز کې ته واسه وګدول په کې نشته خو جواب په مخرج ملګوا چې دا لفظ صریح نه جوړیږي تش دا هوا په پوزو دي خزه دومره قضیه نو یو غنټه هونه هغه خفاو غوډه کې یو غنټه روسو چې ختمه نو بیا غوډون بیا وای مين نو بیا یې دن کی چې روسو نن کنه مخکې د سی وای کنه ولې خلاصای دا غنه فرض نه ده منبر وای منبر دی نو غلط نه دی قران کې د څه نو غلط نه دی موږ په صحیح کې بلا شک به شوی دیتا محسنات وای هر جبه کې داشته نو دا ضروری د جزري مطلب د تجوید نه دا کوټ کې نه دی چې دا کوټ کې په کې نه کوي نو دی ګناګار دی او دا فرض دی تجوید معنی د ټکی جید کول د ټکی کار کول د عربی په ژبه باندې دا ضروری دی اوس که هغه څه نو عربي نه موږ په فاسد شي ولا ضالین موږ په نه کی خالص اکلا کا جوخت زوی کی ولا ضالین موږ په نه کی بلکې دا کفر یې راځي پکې تا د دې